دی نو دا شیطان به دې خلکو ته تقریر کوي یا په جهنم کې او یا چې کله په دې باندې د جهنم اډر جاری شي او فرشتې جهنم ته بوځي نو دا خلک به د شیطان ته وایي چې ظالمه دنیا کې خو مونږ ستا منله تا به چې څه ستا کار به مونږ کوو کو تا به وایي شرک وکړئ مونږ به شرک کوو کو تا به وایي کفر وکړئ مونږ به کفر کوو نن خو مونږ خلاص که که نه دا شیطان به ورته وایي چې ګوره تاسو له الله تعالی ښکلې ښکلې پیغمبران را لېږلي او ښکلې ښکلې آسماني کتابونه را لېږلي او د پیغمبرانو نه وروسته الله تعالی ښکلې ښکلې نایبین د هغې پیدا کړي او هغې را لېږلي وو هغې ته په دلایلو باندې خبره وکړله دلایل یې درته راوړل پیغمبرانو ته د معجزې راوړلې ظالمانو تاسو د پیغمبرانو خبره ونه منله تاسو د کتابونو آسماني کتابونو خبره ونه منله تاسو چې کوم دی د پیغمبرانو د نایبانو خبره ونه منله چې هغه په دلیل سره مضبوطو په دلایلو سره د خبره کوله او ما به د لاسه یو مسکال درکو بې دلیله ما پسې به را روان شوی ولې تاسو باندې ما زور کړی و د لاسه مې نیولی وای په زور مې راوستی وای په مرۍ د لغلي شوي ومه ټوپک تماچه مې در باندې ایښي وو چې دا هېڅ مې نه و کړی نو هلته کې مې د سره دوکه کړې وه واده سره الله په حقه کړې وه د الله حقه واده مو پوره نه کړله ما د سره په دروغه باندې واده کړې وه خپله واده مې ماته کړه د خپلې وعدې خلاف ورزي مې وکړله او معمولي غوندې مسکال به مې دله درکو تاسو به زما خبره ومنله اوس به زه هم په عذاب کې ګرفتار یم او تاسو به هم ګرفتار یې شیطان یو پیره خلکو به وي یو بوډا سړی چغه به یې ویل شیطانه مخ دې تور شه او شیطانه مخ دې تور شه دا چغې به یې ویل یو پیره دا شیطان راغی بابا ته ته څه وایي شیطان دې خدای تباه او برباد کړي نو ټولو خلکو باندې ګناهونه کوي هغه ولې دې خدای برباد کړي وي ته څوک یې هغه وایي زه شیطان یم که نه ظالمه ته به د خلکو باندې ګناهونه کوي هغه وایي بابا زه خو په خلکو ګناهونه نه کوم خلک په خپله ګناهونه کوي قتلونه کوي یو څه کوي بل څه کوي دا بابا یې د ځان سره روان کړي راځي چل ته وښیم زه څه کوم دې د الوهي دکان ته بوتو او د الوا نه یو ښځ غونده کې الوا راواغېستله ګوته یې پې ککړه کړله او په دیوال باندې هغه ککړه ګوته راکاږله په هغې پسې مچ راغی مچ پې کېناستو بابا ګوري چې مچ راغی مچ پسې چرمخکی راله دا مچ خوري نو چې کله د چرمخکی په دې مچ باندې حمله کوله د الوهي سره پیشو وه پیشو راله د چرمخکی پسې په چرمخکی حمله کوله چې دې پیشو کله به چې چرمخکی باندې حمله کوله د حلوایي له ګاګ راغلی او ګاګ چې کوم دی خان و غټ سړی و سره سپی و نو هغه سپي په دې پیشو باندې حمله وکړله نو پیشو چې کله په سپي چې کله په پیشو باندې حمله وکړله نو حلوایي سره سیخ و هغه سپي له سیخ را پرېښودو چې حلوایي کله د سپي له سیخ را پرېښودو د سپي خاوند خو خان و نازولی سپی و تماچه راوکاږله حلوایي یې وویشت جو دې لړ جیل ته او دوه خاندانونه په یو بل باندې ونښاته نو هغه شیطان ورته وی بابا تاسو خو مونږ ځاسې بدنام کړی وه په مخه باندې وایي چې شیطانه مخ دې تور شه او شیطانه مخ دې تور شه اوس دا ما وکړو ما اوس صرف ګوته راکاږله نور کار خو تاسو په خپله باندې وکړو مرګ تاسو وکړو جیل ته تاسو بوتو دوه خاندانونه تاسو وجنګو دا ټول کار خو تاسو په خپله باندې کوئ هسې ما بدناموئ نو دا شیطان به ورته وایي چې ما د صرف ګوته راښکلې او نور کار تاسو په خپله کړی وو د پیغمبرانو خبره مو نه ومنلې د الله د کتابونو خبره مو نه ومنلې اوس زه به هم جاړم تاسو هم جاړئ